بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زما محترم و معززو د الله رب العالمین حمد او د الله رب العالمین ډیر شکر دی چې الله رب العالمین مونږ باندې دا احسان او دا فضل کړی دی چې مونږ ته د سلفیت عقیده را نصیب کړی دا او سلفیت سره سره الله رب العالمین په مونږ باندې دا احسان او فضل کړی دی چې مونږ ته هر قسم د کامیابی او د نجاح او د فلاح امور او خبرې راته راښودلې دي چې ای بنده دې خبره کې ستا کامیابی ده، دې خبره کې ستا فلاح دی، دې خبره کې ته به چې کوم دی نو جنت حاصلولی شي. نو په هغه خبرو کې زما محترمو یو خبره دا هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشهور حدیث کې موږ ته فرمایي چې صدقه ورکوئ. دا صدقه چې کوم دی دا د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې انسان له ځای ورکوي او د قیامت د سختۍ او د قیامت د هولناکۍ نه انسان بچ کوي. ځکه الله رب العالمین د دې طرف ته موږ ته بار بار اشاره کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ ته بار بار اشاره کوي چې انسانانو صدقې ورکوي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ خطبه ورکړله، بیا راغی د زنانو ځای ته، نو ورته وویلې چې تصدقنا، ټولګۍ د زنانو صدقې ورکوي. ولې؟ وایي ما زه ولیدل په جهنم کې چې تاسو زنانه ډېرې پرتې وئ. نو ولې پرتې وئ؟ ځکه چې تاسو د خاوند ناشکري کوئ او بد رد کنځل ډېر کوئ. نو وګورئ زما محترمو د دې عذاب نه، د دې سختۍ نه د بچ کېدو دپاره، د دې جهنم د اور نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبره ورته وکړه؟ تصدقنا، صدقه ورکوئ. نو د صدقې فضائل ډېر حدیث کې بیان شوي دي. د صدقې ډېر امور الله رب العالمین موږ ته ذکر کړي دي. ځکه قرآن کریم چې تاسو دا ابتدا نه ولټوئ تر آخره پورې ډیر آیاتونه په داسې دي چې د قرآن کې د انفاق ذکر پکې شوی چې یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یا ایها الذین آمنوا انفقوا وانفقوا فی سبیل الله. دا ټول خبرې الله رب العالمین بار بار چې مونږ ته کوي د څه د وجې نه چې د دې انفاق ډیره لویه مرتبه ده. او بله خبره زما محترمو چې کوم ځای کې معاشره جوړیږي، جهاد فی سبیل الله کېږي، نو د هغې دپاره د انفاق ډېر ضرورت دی، د صدقې ډېر زیات ضرورت دی. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. دا ټول ځایونه موږ د الله رب العالمین وښوده په دې آیات کې چې ای بنده دا ځایونه دي. که ته اوس چېرته د انفاق ځای نه پېژنې، تا ته دا پته نه لګي چې دا خپل دا مال کوم ځای کې خرڅ کړم، کوم ځای کې ولګومه، نو ته به څه شی کې د الله رب العالمین قرآن ته به رجوع کې. ځکه ډېر حصه د قرآن کریم په انفاق باندې الله رب العالمین راوستې ده. او په حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایي چې د قیامت د سختۍ نه به هله بچ کېږي چې ته څه ورکړې؟ صدقه ورکړې. ځکه دې حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره کړه چې ورجل تصدق بصدقه فاخفاها. ګوره مین پوینټ چې بیان کړی دی چې انسان صدقه ورکوي، نو دا به نه کوي چې اعلان وکړي چې او پلانیه راشه وګوره دغه پلاني ده چې دی نو پیسې ورکوم، نه، بلکې فاخفاها، پټه به ورکوي، هېڅوک هم ترې خبر نه شي، تر دې پورې چې کس خو خبرېدل پرېږده چې دا کس لاس هم خبر نه شي زما دې خلاف څه ورکړل. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الید العلیا خیر من الید السفلی. اوچت لاس چې کوم دی هغه غوره دی د کوم نه د ښکته لاس نه. نو دا صدقه ډېر فضائل
الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. ځکه چې ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کې ولسته په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم، هغه کسانو ته ووایه چې مونځ قایموي، زما بندگان هغه کسان چې دي چې مونځ قایموي او صدقې ورکوي، زکات ورکوي په هغه مال کې چې مونږ هغو له ورکړی دی. نو څه ورکړه؟ خوشحالي ورته زیری ولا ورکړه د څه شي؟ ان یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلال. د دې خبرې زیری ورکړه چې د هغې دپاره به خوشحالي وي، نیک بختی به وي په هغه ورځ کې چې په هغې کې به نه دوست په کار راځي، نه به چې کوم دی نو رشوت په کار راځي، نه به چې کوم دی نو د یو بل ښېګړه په کار راځي، بلکې صرف او صرف ستا اعمال به په کار راځي. او الله رب العالمین د مؤمن صفات، الله رب العالمین د متقی صفات په هغې کې هم دا د صدقې ذکر کړی دی. سورة بقره په ابتدا کې تاسو وګورئ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقی څوک دی؟ هغه سړی دی چې په غیب باندې ایمان راوړي، هغه سړی دی چې مونځ قایموي، هغه سړی دی چې کوم مونږ رزق ورکوي د هغې نه انفاق کوي. نو زما محترمو د دې انفاق ډېر فضائل دي، ډېر عظمت دی، ډېر لویوالی دی الله رب العالمین ذکر کړی دی. چې کوم انسان صدقه ورکوي نو په هغه صدقه کې به دا ذهن کې ساتي، دا به نیت کې ساتي چې دا خالص الله رب العالمین د رضا دپاره ورکوم، دې ملګري له چې ورکوم، دې رور له چې ورکوم، دې کې زما بل څه مقصد نشته دی، بل څه غرض مې نشته دی، د ده نه څه امید نه ساتمه، د ده نه څه ښېګړه نه ساتمه چې یا دا به زما فلاني ځای کې په کار راشي، یا به دا زما فلاني ځای کې په کار راشي، یا د هغه د مشر زوی دی، یا د مشر وراره دی، یا د مشر چې دی نو خپلوان دی، په دې کې به په کار راشي. نه زما محترم دا خبره به ذهن کې نه ساتي، او دا به هم نه ساتي چې یاره خلک راته ګوري، وګوره که نه خلک به دا ووایي چې څونه سخي انسان دی، صدقې ورکوي، زکات ورکوي. او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان په دې نیت سره صدقه ورکوي، په دې نیت سره خپل مال لګوي چې خلک ماته سخي ووایي، خلک ماته مالداره ووایي، خلک ماته وایي چې ډېرې پیسې ورسره دي، پیسې په ځای باندې استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین په دغه کس باندې به د جهنم اور بلوي. هغه مشهور حدیث تاسو ته معلوم دی. د دې د وجې نه دې حدیث کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې خبره وکړه، د انفاق خبره راته وکړه، او دا یې راته وویلې چې انسان له به الله رب العالمین خپل د عرش د سوري د لاندې جزیه ورکوي، نو په دې وجه باندې به ورکوي چې دا به صدقه ورکوي، خو داسې صدقه چې هغه صدقه به پټه صدقه وي، هغه صدقه به د الله رب العالمین د رضا دپاره وي، خلک به ترې نه خبرئ، په هغې کې به څه مقصد نه وي، څه غرض به یې ترې نه وي، څه لالچ به یې پکې نه وي، بلکې صرف او صرف چې ورکوي د رب العالمین د رضا دپاره به ورکوي. اوس راځو زما محترمو دا خو فضائل د صدقې شي. اوس راځو چې فواید څه شی دي، څه فایده انسان د حاصلېږي. د ټیک د ما صدقه ورکړله نو ما ته به څه میلاویږي. راځو دې خبرې ته اوس. اولنۍ خبره زما محترمو چې انسان ته میلاویږي هغه څه شی دی، د الله رب العالمین غصه ختمیږي. صدقه ورکولو سره د الله رب العالمین غصه ختمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. د الله رب العالمین غصه او د الله رب العالمین قهر نه انسان به بچ کیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان صدقه السر تدفئ غضب الرب تبارک وتعالى. کوم انسان چې پټه صدقه ورکوي نو هغه پټه صدقه د الله رب العالمین غصه ختموي، د الله رب العالمین غصه لرې کوي. نو وګورئ زما محترمو د الله رب العالمین رضا انسان ته حاصل شي، د الله رب العالمین خوشحالي انسان ته حاصل شي، او الله رب العالمین د انسان ته نه غصه کېږي، نو دا کامیابي ده که نه ده؟ په دنیا کې تاسو وګورئ کوم انسان چې چاته غصه وي د هغه سره خبرې هم نه کوي، هغه سره ملاقات کول هم نه خوښوي، هغه ته ملاقات خو لا پرېږده کتل هم نه خوښوي چې لرې که. او چې الله رب العالمین د انسان نه په داسې ورکوټې عمل باندې راضي کېږي، نو ولې موږ خپل ځان د دې عمل نه رستو کو؟ ولې موږ خپل ځان د دې عمل نه په شا پرېږدو او دې عمل طرف ته مخکې والی نه کوو؟ لکه صحابو مثال تاسو ته مخې ته پروت دی، د صحابو سیرت تاسو ته پروت دی. صحابه رضی الله عنهم هغو به څه شی کولو؟
الله رب العالمین د هغو صفات ذکر کوي د هغو اوچتوالی عظمت ذکر کوي چې شه دی فاستبقوا الخیرات د نیکۍ طرف ته به چې دی نو مخکې والی کولو او موږ ته الله رب العالمین دغه خبره کوي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا د دې صحابو په شانتي اعمال وکړئ د دې صحابو په شانتي ایمان راوړئ نو فقد اهتدوا نو کامیابی به حاصله کوي نو ما محترمو مونږ ته هم پکار دي چې په صدقه باندې کوشش وکړو چې د الله رب العالمین غضب زموږ نه ختم شي او دویم زما محترمو د صدقې هغه دغه څه شی دی فواید هغه ګناهونه ختموي انسان چې صدقه ورکوي نو د انسان ګناه ختمیږي ګناه مټاویږي لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والصدقه تطفئ خطیئه کما تطفئ الماء النار صدقه چې انسان ورکوي نو هغه د انسان ګناه داسې ختموي داسې رجوي لکه چې اوبه چې اور باندې وغورځي اور ختم کړي نو انسان چې دا غواړي چې خپل کامیابی حاصل کړي خپل فلاح حاصل کړي دنیا کې چې کم کوشش کړی دی کم محنت کړی دی کم جدوجهد کړی دی د هغې ثمره حاصله کړي د هغې فایده حاصله کړي نو هغه دې څه وکړي صدقه دې ورکړي د الله رب العالمین لار کې انفاق دی وکړي د الله رب العالمین په لار کې لږه خرچه دی وکړي نو د دې خرچې سره د دې انفاق سره د دې صدقې سره به الله رب العالمین د دې ګناهونه معاف کړي نو چې ګناه معاف شو دا پاک شو چې پاک شو نو د عرش د سور د لاندې بله ځای ملاو شي او الله رب العالمین به جنت ته هم داخل کړي دومره لوی فایده د زما محترمو د دې صدقې دریم هغه انها وقایة من النار بچ کېدل دي د اور نه په صدقې سره انسان د اور نه بچ کېږي نو وګورئ زما محترمو کوم انسان چې صدقه ورکوي الله رب العالمین د اور نه بچ کوي څونه لوی صفت الله رب العالمین د دې انسان ذکر کړی څونه لوی عظمت الله رب العالمین د دې انسان ذکر کړی څونه لوی بچاو الله رب العالمین د انسان له ورکړی چې انسان دا عمل وکړه دا عمل وکړه چې د اور نه بچ شي دا عمل وکړه چې کامیاب شي ځکه الله رب العالمین دا نه غواړي چې خپل د لاس نه پیدا کړی شوی انسان هغه راوالی او جهنم کې وغورځوي نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین د دې انسان د کامیابۍ دپاره د دې فلاح دپاره قسمه قسم طریقې قسمه قسم کارونه قسمه قسم اصول یې ایښي دي چې انسان دا وکړه دا وکړه دا وکړه چې کامیاب شي او بیا هم دا فرمایي چې حقیقي کامیابي څه شی ده هغه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز کم انسان چې جهنم نه راویستی شو جنت ته وغورځولی شو جنت ته داخل کړی شو نو هغه کامیاب دی نو وګورئ که زما محترمو او دا جهنم نه بچ کېدل په څه باندې کېږي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره کړې ده انها وقایة من النار چې دا د جهنم نه بچ کېدو ذریعه ده او الله رب العالمین هم فرمایي فاتقوا النار د اور نه بچ شئ ویرېږئ ولې چې د هغې خاک و خشاک څه شی دی هغه انسان دی او کاڼي دي دا اور به په څه باندې بلیږي دا به په دې انسانانو باندې بلیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بل ځای کې ویلي دي بل حدیث کې موږ ته فرمایي چې فاتقوا النار ولو بشق تمرة د اور نه ځان بچ کړئ اگر که تا سره پیسې نشته دی تا سره مال نشته دی تا سره دولت نشته دی یو ورکوړې شان کجوره ده هغه په منځ نیم کا نیم په صدقه کې ورکړه نیم خپله وخوره دې باندې هم د الله رب العالمین به تا د څه نه وکړي د اور نه به دې بچ کړي هغه دا ورکوټې مسله ده زما محترمو انسان کولی شي انسان په خپل ځان کې پیدا کولی شي دا خبرې پیغمبر موږ ته ویلي دي نو انسان د پکار دی د خپل ځان کې راولي خپل دل او دماغ کې راولي نو اله به انسان کامیابی حاصله کړي خو چې کله انسان د خپل ځان کې را نه ولي نو کامیابی نشته زما محترمو د دې د وجې نه علما هم فرمایي چې صدقې ډېرې ورکوئ الله رب العالمین هم دې طرف ته اشاره کړې ده پیغمبر هم اشاره کړې ده قرآن کریم ټول ډک دی په صدقه باندې په کار موږ ته دا ده چې موږ دې صدقې طرف ته مخکې والی وکړو لکه چې زموږ ګناه معاف کېږي د اور نه بې بچ کېږو نو نور انسان څه غواړي ځکه انسان خو ګناهګار دی خطاکار دی خطا ترې نه کېږي ګناهونه ترې نه کېږي نو دې انسان ته دا پکار دی چې ځان بچ کړي قیامت کې د الله رب العالمین مخې ته چې ودرېږو او داسې هولناکي به وي داسې دهشت به وي چې د الله رب العالمین او د انسان په منځ کې به نه پرده وي نه به کوم ترجمان وي
الله رب العالمین به ترنه ډایرکټ تپوس کوي چې بنده دا کار دې کړی ولې دې کړی دا کار دې کړی ولې دې کړی دا کار دې کړی د چا په حکم دې کړی د چا طریقه دې خپله کړې وه. نو زما محترمو د دې سختي نه د بچ کېدو دپاره انسان ته پکار دی چې پټه صدقه ورکړي، د الله رب العالمین رضا حاصله کړي، د الله رب العالمین خوشنودي دې حاصله کړي، د الله رب العالمین کم جهنم چې د مشرکانو بندګانو دپاره نافرمانو بندګانو دپاره تیار کړی دی د هغې نه دا انسان بچ شي. نو چې بچ شو کامیاب شو، د جهنم نه بچ کړی شو، او که نه نو جهنم زموږ مقدر ګرځېږي. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې خپل للهیت او خپل مهرباني او خپل خوف او ویره زموږ په زړونو کې واچي، چې زموږ په زړونو کې دا خبره موجود وي چې یاره دا صدقه ورکوم د الله رب العالمین د یرې د وجې نه، دا صدقه ورکوم په دې باندې ځان بچ کومه، دا صدقه ورکوم په دې کې د الله رب العالمین رضا زما مقصود ده. که دا نه وي نو زما محترمو اسم نشته دی. هسې به انسان صدقې هم ورکوي، هسې به انسان زکات هم ورکوي، هسې به انسان چې دی نو هر څه به کوي، خو بچ کېدل نشته دی. څلورم زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته فایده د صدقې ښودلې ده هغه څه شی دی چې انسان نه بلاګانې ختمیږي، انسان نه مصیبتونه ختمیږي، انسان نه تکالیف الله رب العالمین لرې کوي. الصدقه رد البلاء، صدقه چې کوم دی هغه د مصیبت لرې کولو شی دی، دغه یو لویه فایده ده. ځکه نن سبا موږ وګوره دنیا کې هر قسم مصیبتونو کې، هر قسم پریشانیانو کې، هر قسم تکالیفو کې ننوتي یو. چې صدقه ورکو نو الله رب العالمین به زموږ دا پریشانی ختموي، الله رب العالمین به زموږ دا تکلیف ختموي، زموږ دا بیماریانې به رب العالمین ختموي. خو چې صدقه نه ورکو نو اسم نشته زما محترمو. الټه به دا مال بیا زموږ دپاره په جهنم کې ذریعه د ننوتو ګرځي، اسباب د زموږ د جهنم د تلو ګرځي. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې کم انسان دا مال جمع کوي، دا خزانې جمع کوي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، او د الله رب العالمین په لار کې نه خرج کوي، نو بیا به څه کوو؟ الله رب العالمین وعید هم ذکر کړی، فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. نو د دې به انسان به تندې به داغولی شي، اوږې به داغولی شي، شاګانې به داغولی شي په جهنم کې. ولې؟ د دې د وجې هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه خزانه ده، دا هغه مال دی چې په دنیا کې تا ځان له جمع کوو، د الله رب العالمین لاره کې به نه ورکوو. یو سائل به راغی، یو پوښتنې والا به راغی، تا نه به سوال وکړو نو تا به هغه له نه ورکوو، هغه به دې همداسې وشړلو، ښه مال به در سره و، ښه پیسه به در سره وه، خو هغه به دې لرې کړو. ها یو انسان سره نه وي، خپله مجبوره وي، نو خو ټیک ده، خو چې در سره وي نو دا ورکول پکار دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې د صدقې فواید او د صدقې فضائل هغه پیدا کړي چې موږ د صدقې طرف ته زیات زیات راځو. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.